قام پرستی طرف ته لږ راځو چې قام پرستی څومره ضروري ده د یو قام دپاره او په پاکستان کې د قام پرستی تخم د کله نه کرلی شوی؟ داسې ده چې دې باره کې خو ډېرې خبرې سړی کولی شي. اوس فرض کړه چې دی نو دغه یو شعر دوه دي د خوشحال خټک چې هغه پکې افغان په ننګ مې وتړله توره ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم. جی ولې هغه بل خوا دا ویلي چې زه خوشحال خټک د پلار په نیکه د نمکخوار د مغول یم. نو دوی دا بیا خو موږ ته ضرورت سیاسي پېښ شوی دی. موږ د هغه یو خوا را دغه کړې ده او دا نورې خواوې چې کومې او موږ د ننګیالي هغه راغستې دا نورې خواوې چې کوم هغه ویلي دي یا پښتنو باره کې هغه ویلي دي چې پښتون هغه څه ورته وایي چې پښتون پاکل پوه سنا کس دی، کوټه سپی د کسابانو د جوس دی، او سر اوري کندهار لمې دمغار دی، او د دامن د پکې پروت پراته ټول ابس دی. د داسې یو شعر دی ټولې پښتنو په اجوه کې ویلی دی. نو هغه خو ډېر عالم سړی و، د هغه په ذهن کې نو هغه خو ډېرې خبرې کړي دي. موږ ته چونکې ضرورت پېښ شي نو موږ هر چاته تاریخ ضرورت پېښېږي. تاریخ یو سیاسي ضرورت شوی دی ځکه چې په دې شلمه پیړۍ کې زموږ ایریا کې موږ ته د نیشنلزم خبره راغله. چې نیشنلزم خبره راغله نو دا خبرې په افغانستان کې ډېرې رامخکې شوې ځکه هغه خپل بنیاد په پښتونیزم کېښوده او پښتونیزم باندې چې کېښوده نو ډېر غلط تحریفات یې پکې وکړل. بنیاد چا کېښوده؟ بنیاد خو داسې کېښوده چې د هندوستان دلته چې د هندوستان جدوجهد نو هغه د یو هندوستان دپاره او هغه هندوستان جوړ نشه. مطلب دا چې پاکستان پکې جوړ شو. پاکستان ځکه جوړ شو چې د کانګرس یا هندوانو د مسلم لیګو دغه ونه منلې، تجاویز نه منل. کني جناسه په 46 کې میشن د کابینټ میشن پلان ومنه چې هغه یو کنفیډرل هندوستانو A, B او C د هغې سیکشن وي. هغه کانګرس ونه منه ځکه کانګرس وی چې داسې هندوستان چې هغه د کانګرس د تسلط لاندې وي او صحیح وي، د هغې د نقطه نظر صحیح وي او هغې باندې کانګرس خپل اصلاحات وکړي او هغې په دې کې مسلمان خنډ ګڼلو. ځکه هغې دغه سره هغې وی چې نه کابینټ میشن پلان نه منو خو دا تقسیم منو. تقسیم وشو پای کې پښتانه طبعا دې خوا پاتې شو، خو د پښتنو مشرانو فیصله ونه کړې شوه چې دغه خوا لاړ شو که دې خوا وي موږ ته آزاد راکړي. د آزاد ریاست مخالفت کانګرس کړی، مسلم لیګ نه دی کړی ځکه چې مسلم لیګ خو د متحده بنګال په حمایت کې و، انګریز هم د متحده بنګال په حمایت کې و. کانګرس او هندو د دې مخالفت وکړو. موږ په ځای د دې چې هغه مخالفت راواخلو او هغه موږ هندوان خو ډېر هوښیار خلک دي، هغه موږ هم په شا ټپول شروع کړه او افغانستان هم په شا ټپول شروع کړه او خپله خو هغه ډیورنډ مني انټرنیشنلي بارډر مني موږ یې په شا ټپولو او افغانستان هم په شا ټپولو او دا مسله ته جوړه شوه. دا اوسنۍ چې ګورې دا کړکېچونه په افغانستان کې کړکېچ جوړ شو، په دلته کړکېچ جوړ شو. د دوو ملکونو چې دوه باید چې د روروګلویز دغه وي تعلقات وي ځکه چې افغانستان ټول د مدار په هندوستان او بیا چې پاکستان جوړ شو په پاکستانو د بره د لاندې نه خلک نه تلل، د بره نه راځي. تر اوسه پورې دغه سلسله روانه ده. هغه په دشمنۍ په لار روان شو. دا د پښتونستان مسله په ځکه دی کې د هندوستان ډېر لوی لاس دی، بلکې د پښتونستان ټول فینانسز چې دي پیسې چې دي د افغانستان ورکړي دي، دغه ورکړي هند ورکړي دي. په دې کې موږ هم خپله لار روکه شوه چې موږ پاکستانیان یو یا نه یو، موږ افغانان یو افغانان نه یو، موږ هندوستان غواړو. موږ نه زموږ نیشنلستان چې ځان ته وایي موږ نه لار روکه وه، تر اوسه پورې روکه ده. او هغې موږ ته دا مسلې پیدا کړي دي چې ډېرې مسلې صحیح نه ده. زه خو وایم چې یا خو دې ومني د پاکستان یا دې نه مني.
دې منځ کې دا څه چې دی چې اقتدار محور څه مني چې اقتدار نه وي نو بیا وایي بیا کنځلې کوي دا خبره ډیره غلطه ده پښتانه ډېر په غلط کې اچولي هغې چې وایي چې موږ د پښتون د حق جنګ کوو موږ د پښتون حق غواړو نو پښتون حق خو څه حق غواړي هغه حق دې تشریح کړي که نه خو هر یو پارټي غواړي چې صوبایي خودمختاري هر یو پارټي غواړي یوازې ته نه پنجابي بیا صوبایي خودمختاره په ته لاړ سره دې چې اول خنډ پکې دی و صوبایي خودمختاري ده سندۍ هم غواړي بلوچ هم غواړي پښتون هم غواړي خو دې پکې کله پکې چې دی نو دې خوا کړکۍ ته وګوري د افغانستان کړکۍ ته کله پکې د هندوستان کړکۍ ته وګوري هغه چا کړکۍ ته نه ګوري موږ باید چې په پاکستان کې دننه پښتون حق غواړو وایي چې پاکستان دی دا مو وطن دی دا مو ملک دی دا مو ټاټوبی دی او دې کې به ژوند کوو لہذا د پاکستان هغه چې دی مفادات هغه زموږ مفادات دي البته دې کې موږ خپل ځان ته غواړو چې څنګه ژوند وکړو دا دې دپاره به جدوجهد کوو دا جدوجهد ډېر قانوني او جایز جدوجهد دی